السلام علیکم ملګرو. افغانستان په چیمپئن ټرافي کې انګلند لا یو ډیر غټ شکست ورکو. غټ شکست چونګه شکست خو په اتو رنزونو باندې خو غټ شکست ځکه چې افغانستان ځان له سیمی فائنل لاره کولاو کړي. مکمل سکور کارت در سره د پرونی میچ شریک کومه د انګلند ورسز افغانستان کې لړیانو چا ښه پرفارمنس کړي، بیټینګ کې چا ښه پرفارمنس کړي، بالینګ کې چا ښه پرفارمنس کړي، انګلند سره سکور چا کړي. مکمل به هیڅ پکو په سکور کارت باندې ډیر ټایم نه خرابو. سکور کارت طرف ته راځو، تاسو له سکرین باندې لومبنی بیټینګ افغانستان کړو جی، ټاس یې ګټلی او بیټینګ یې ایستلی او 325 رنزونه د افغانستان لوبډلې جوړ کړي په بیټینګ کې 50 اورونو کې جی. ګورباز یو ځل بیا ناکامه شوی په 15 بالو 6 رنزونه. ابراهیم زدران زبردست اننګز کړو په 140 بالونو باندې 109 رنزونه ابراهیم زدران جوړ کړي او په ګټه کې د 325 سکور کې د ابراهیم زدران د دې اننګز ډیر اهم رول لري. ځکه ښکته که تاسو میډل اډر وګورئ، صدیق الله اتل په 4 رنزونه اوټ شوی دی، رحمت په 4 رنزونه اوټ شوی دی، بیا راشد شاهدي چې کوم دی هغه لږ پارټنرشپ ابراهیم زدران سره جوړ کو. که چېرې ابراهیم زدران وکټه هم مخکې تللی وه نو بیا افغانستان 250 یا 200 پورې رنزونه به جوړ کړي. خو ډېر زبردست بیټینګ ابراهیم زدران وکړو. ښه شاهدي په اووه بالونو باندې 40 رنزونه. عظمت الله عمرزی په 140 زبردست اننګ عظمت الله عمرزی کړی. پریشر چې کم جوړ په افغانستان باندې هغه د دې بیټینګ په وجه ولاړو. 140 بالونو باندې 140 رنزونه، 100 سټرایک ریټ نه ښه بیټینګ. خنبي په 24 بالونو باندې 40 رنزونه اخر کې راغو او ښه ټوټل ورکولو کې د هم اهم کردار دی د نبی. لکه تاسو له ابل ویډیو کې مو وی چې نبی عظمت الله عمرزی او ابراهیم زدران د میچ هیروګان د درې کې لړیان دي جی. نبی خوش خو ګلبدین په 3 بالو 1 رن جوړ کړی دی او راشد چې کوم دی په 1 بال 1 رن جوړ کړی دی. د انګلند له طرف جوفرا آرچر 10 اورونو کې 4 شپېته او 3 وکټې زیات ایستلې دي خو سکور هم زیات ورکړی. مارک وډ 8 اور 50 رنزونه ورکړي دي. جیمی اوورټن 10 اورونو کې 2 او یا 1 وکټه. عادل راشد 10 اورونو کې 1 وکټه. روډ پکې هم 9 اورونه کړي دي چې 40 رنزونه د کنسیډ کړي دي. لیوینګسټن 15 اورونو کې 28 او 2 وکټې دوهم ترلاسه کړي دي. بیا ورپسې موږ د افغانستان بالینګ او د انګلند بیټینګ که چېرې وګورو نو انګلند ورپسې 319 رنزونه کړي دي او 10 واړه کلاډیان یې اوټ دي په اخرني اور کې جی. اخره کې عظمت الله عمرزی کمال کړی دی جی. فل سالټ 14 بالو 12 رنزونه. بینډاګټ ډیر زبردست لګیو جی. اده وکټ چې راغ افغانستان ته لګ ریلیف ملو شو. ډیر زبردست طریقې سره پریشر بیخي داړو ایشتونه ښه زبردست طریقې سره بیټینګ کولو. 15 بالونو باندې 2 کم 40 رنزونه د جوړ کړي دي. جیمی سمیت 14 بال 9 رنزونه. روټ اخره پورې ولاړو. که چېرې دی ولاړ بیا افغانستان نه میچ نشو ګټلی. خو د وکټ چې کوم وه عظمت الله عمرزی واغېسته، ګورباز ټکیچ وکړو او میچ چې کوم دی د افغانستان طرف ته راوړېدو. 111 بالونو باندې 120 رنزونه د جوړ کړي دي. هری بروک په 21 بالونو 15، جوس بټلر په 42 بالونو باندې 38. د هم زبردست انګلند هر بیټسمن ښه کوشش کولو میچ ګټلو طرف ته، مطلب پریشر یې نه ایستو. لیوینګسټن 8 بالو باندې 10 رنزونه. جیمی اوورټن په 28 بالونو 32 دی هم ښه لګیا. عظمت الله عمرزی دی هم اوټ کو. عادل راشد په 9 بالو 15 رنزونه. جوفرا آرچر په 8 بالو 14 رنزونه. مارک وډ په 3 بالو 2 رنزونه جوړ کړي دي. د افغانستان له طرف فضل حق فاروقي 10 اورونو کې 2 شپېته او 1 وکټ. عظمت الله عمرزی 10 اورونو کې 2 کم شپېته او 15 وکټې. عظمت الله عمرزی آؤټسټینډنګ بالینګ کړی دی. محمد نبی 8 اورونو کې 55 رنزونه او 2 وکټې. راشد خان 10 اورونو کې 6 1 وکټه. نور احمد 10 اورونو کې 51 وکټ یوم نه او ګلبدین هم 2 اورونه کړي چې 14 رنزونه ورکړي دي او 1 وکټ هم ترلاسه کړي ده. نو دا مکمل سکور کارډ چې په دې میچ کې افغانستان انګلند د ټورنمنټ نه بهر کو. انګلند د ټورنمنټ نه بهر شو. میچ پاتې دی ساوث افریقا سره. که دغه میچ هم ګټي نو هغه د سیمی فائنل کېدو، سیمی فائنل ته د کوالیفای کېدو چانس بیخي 0 دی جی. نو دا مکمل سکور کارډ افغانستان ته ډېر مبارکي. والسلام.